ټول لاول خو د سیاست محور هم دا دی چې هر قوم له هر قسمه سہولت ورکړی شي او بیا ایجوکیشن تعلیم خو یو داسې شی دی چې د هر بچي په باندې حق دی. نن دا پارټیانې غواړي چې زما هر بچی د تعلیم یافته شي خو کوم سلیکټډ حکومت چې راغلی واقعي دا دشمن تعلیم دشمن پالیسۍ ته راغلی دی هغه نه غواړي چې دا قوم تعلیم یافته شي. د دې قوم سره د نور مشکلاتو په ځای باندې چې زموږ ګراني ده بجلی نشته او یا ټیکسونه څومره ولګېدل یا نور چې کوم مشکلات دي د هغې باوجود چې تعلیم هم په هغو باندې بند کړی شي نو دا انتهایي زیاتې به وي. پته نه لګي چې دا د چا په ایجنډه چلیږي خو دوی غواړي چې دا قوم د امپړوم شي دا د دومره غریب شي چې دا محتاج شي هر وخت دغه ملکونو ته کوم چې د هغو د ایجنډه ده چې یاره موږ د پاکستاني قوم ډېر شاته پاتې کړو. زما خیال دی چې دا حکومت هم په هغه ایجنډه چلیږي موږ ډېر شاته بول غواړي. نن موږ په دې ملک کې سیاست کوو صرف له دې دپاره کوو چې د بچي حق حاصل کړو. نن په ماشومانانو باندې په استادانو باندې کوم مشکل دی وچ په وچ د هغو سکولونه بند دي هغه کرونا چې دی هغه ختمه شوې ده پارکونه کولاو شول سینماګرې کولاو شوې او هر قسمه اړې کولاو دي نو ولې سکول بند دی. پکار دی چې تعلیم دی کولاو شي چې بچي مو سکولونو ته لاړ شي د ډېرو لوپرونه د ډېرو ستونزو نه به دا واړه خلاص شي او خپل تعلیم حاصلوي. د دې تعلیم به په دغه باندې په بدولت باندې به بیا دا خلک ځي او د ملک هغه باغ دوړ به سنبالوي. نو که موږ داسې امپړ پاتې شو او هر کال موږ داسې بغیر امتحان نه بغیر سسټډي نه موږ پروموټ کوي نو سبا به موږ د هغه ملکونو صحیح مقابله وکړو کوم چې طریقه یافته ملکونه دي. نو موږ غواړو چې زموږ دا ځوانان دي هم هغه تعلیم یافته شي د هغه ملکونو د مقابله وکړي کوم چې نن د طریقه یافته ملکونو په صف کې ولاړ دي. نو زموږ دا مطالبه ده موږ به دوی سره ولاړ یو او د هغه پورې به د خپلو بچو دپاره جنګېږو چې څو پورې موږ دا سکولونه آزاد کړي نه.